بسم الله الرحمن الرحیم. باب سجود السهو و صلاة المریض. دې ځای نه مصنف رحمت الله علیه د سجده سهو ولا مسائل بینې څه په څه وجه سړي بینې سجده سهو راځي او څه طریقه یې ده بیا او هغه نه بعد بیا د مریض ولا مسائل بیانوي. سجود السهو لفظ ویل دی که نه د سهو دپاره سجده څه معنا ده؟ یعنې سجود بسبب السهو چې د کومه سجده سوه سړی کېده په څه وجې کې خو د سهوې د وجې نه کوي که نه چې نه هیر شي ځکه د سجده سوه کوي. وایي چې یسجد للسهو فی الزیادة والنقصان سجدتین بعد السلام. زموږ د احنافو د مذهب مطابق چې یو سړی کله سجده سوه کول غواړي منځه دپاره په منځه کې زیاتیت یې نه راغلی لکه زیات شی ووي یا یې پکې نقصان وکړو مثلا دعایي قنوت یې پکې پرېږدوله یا سجده یا قعده اولی مثلا پرېږدوله نو دا به سجده سوه بیا کله کې سلام به تاو کي که نه سلام نه بعد دوی سجدې وکړي بیا به تحیات ووایي ثم یتشهد ثم یسلم بیا به سلام تاو کي. دا زموږ احنافو خبره ده. وعند الشافعي رحمه الله امام شافعي رحمه الله وایي یسجد قبل السلام. که زیاتوالی راغلي او که نقصان راغلي په دواړه صورتونو کې به د قبل السلام کوي، یعنې سلام نه مخکې به سجده سوي اول به سجده سوي وکړي که نه بیا به سلام ته وکړي. هغه د دې خبرې نه استدلال کوي لما روي انه علیه السلام سجد للسهو قبل السلام چې پیغمبر سلام سلام نه مخکې سجده سوي کړي. ولنه موږ دپاره دا دلیل دی قوله علیه السلام لکل سهو سجدتان بعد السلام. هرې سهوې دپاره دوی سجدې کولی شي خو دا د سلام نه بعد وي. همدشي ته وروي روایت انه علیه السلام سجد سجدتي السهو بعد السلام. سلام نه بعد سجده سوي کړي. فتعارضت روایتا فعله. د پیغمبر صلی د فعل له دوه روایتونو کې تعارض رالو فبقي تمسک بقوله سالما چې د کوم بس وروسته حدیث دی که نه په دې باندې زمونږ د دلیل نیول سالم پاتې شو معارضه پکې نشته. او بله عقلي خبره ده چې ولأن سجود السهو مما لا يتکرر او سجده سوي که خو تکرار نه راځي که نه په یؤخر عن السلام نه د سلام نه وروسته وکړلی شي حتی لو سها عن السلام داسې نه که د سلام نه هیره وشي ینجبر به بندي سره به یې جبیره کېږي. وهذا الخلاف في الاولویة. نور دا د شوافی حضرت سره مونږ اختلاف ته یا امام مالک صاحب سره القاف بالقاف که نقصان شي به مخکې سجده سوي کې والباء بالباء که زیاتواله شي به دې وروسته وکړي که نه یعنې سلام نه وروسته دې سجده سوي کړي. دا ټول د اولویت خبرې ده او افضلیت خبرې دي. نور جایز ده په کمې طریقې سره وکړي. مخکې چې وایي بتسلیمتین یو چې وکړي دوه سلام وکړي ښي طرف ته ګس طرف ته هو صحیح همده چې ده صحیح خبره ده او درسته خبره ده. او ځینې علما حضرت دې صرف مخ ته طرف ته سلام وکړي نه یخي طرف ته د هغه نه څه کوي احتراز کوي صرفا للسلام المذکور چې کوم مذکور سلام وي که نه هغه څه کوي ورواړی امتې علامه هو المعهود چې کومه معهوده خبرې سلام همداسې کولی شي. مخکې چې ویأتي بالصلاة علی النبي علیه السلام بیا هغه نه بعد چې کله دې د تحیات ووي که نه هغه نه بعد د درود شریف پیغمبر سلام باندې ووایي دعا او دعا به وایي فی قاعدة السهو سهو ولا قاعدې کې هو صحیح همدا صحیح خبره ده. څه معنی نه سجده سوي نه بعد دې بیا د شیان ووایي لأن الدعاء موضعه آخر الصلاة چې د دعا له کوم ځای د دعاګانو له هغه آخر د مونځ دی. مخکې قال ويلزمه السهو اذا زاد في صلاته فعلا من جنسها ليس منها. چې د سجده سوه سړي باندې اله لازمیږي که نه چې په منځه کې داسې کار را زیات کړي څه جنس د مونځ ښه وي که نه خو لکه د هماغه منځه کې دا شی نه وي زیاتي شی لکه وکړي مثلا لکه دوه رکوع سړي وکړو خو دې سره سجده سوه پرې راغله که نه دوه خو نشته که نه یا څه پکې وکړو مثلا قاعده اولا پکې پرېږدوله دا د اوس فعل د منځه شو که نه کما یې پکې وکړو مثلا یا زیاتی یې پکې وکړو. وهذا يدل دا په دې خبرې دلت کې د مخته خبرې چې ویلزمه على ان السجدة السهو واجبة هو الصحيح. صحیح خبره ده سجده سهو واجب ده لانها تجب لجبر نقصان چې دا سجده سهو څه دپاره لازمیږي دې دپاره لازمیږي که نه چې په منځه کې سړي نه څه نقصان شي د هغه جبیره وشي لکه پټۍ وشي شي تلفي وشي.
تمکن فی العبادت چې په عبادت کې راغلی فتكون واجبا دا به واجب قدمه فی الحج لکه حج کې سړی نه جنایت منیتو شي به بیوی نه واجبېږي که نه خامختی و اذا کان واجبا چې کله دا واجب ده نه لا یجب الا بترک واجب او تأخیره او تأخیر رکن ساهیا هذا هو الاصل دا چې عمده قاعده د اصول د چې د سجده سوه سړي بنې راځي که نه دا په دې وجه رسي یا خو واجب شی پرېږدولو مثلا د کوم واجبات څه دي په منځ کې لکه قرات دې پرېږدولو قنوت دې پرېږدولو تحیاتو دې پرېږدولې د عید تکبیرونه دې پرېږدولو مثلا یا یو منځ کې دا قرات جواته به نیکولی شي دا په پټه وکړو یا پټه کې کېږي تا په جواته وکړو ندی سره تا باندې سجده سوه راځي چې واجب دې پکې پرېږدولو یا دې تاخیر پکې وکړو تاخیر څه معنا ده لکه یو واجب په خپل ټیم باندې کول پکار دی که نه تا پکې شوق و تاخیر دی وکړلو لکه پنځم رکعت ته پاڅېدې د څلورم رکعت کې خو قاعده ده دا خو تا ورسته کړله که نه یا د درې سجدې وکړي دا د تاخیر وکړو یا د رکن کې تاخیر راوستلو صحیح د دې سره بیا تا باندې سجده سوه لازمیږي و انما وجبت بزیاده دی ښه دی چې سجده سوه خو دې دپاره پکار واجب چې سړی چې وکړي په منځه کې نقصان وکړي ځکه چې نقصان دپاره خل تلفیانې کېږي که نه یو شی چې زیاتي شي هغه نقصان نه وشو دا خو زیاتي وشو دا خو یخه خبره ده نه دلته چې نه په زیاتي کې وجیبو ولې په زیاتي کې دا ځکه وجیبو که نه چې کله په منځه کې زیاتوالی وکړي چلو څه کامه خو پکې نه راغلو خیر ده خو د یو رکن کې خو دې تاخیر وکړو که نه لکه ته ډبل رکوع کوې د رکوع نه بعد خو ته تلل پکار دي سجدې ته که نه شته دوه رکوعانو کې اخته شي نه د سجدې کې خو دې تاخیر راوستو خپل ځای نه دې ورسته کم دې تاخیر سره در باندې سجده سوه راځي و انما وجبت بزیادت په زیاتوالي کې مونږ وجیبو دا واجبه ده لانها لا تعرى چې دا شی ته زیاتوالی راوستلي سره دا زیاتوالی نه خلی کېږي عن تاخیر رکن چې څه نه څه رکن خو به وروسته کوي او ترک واجب نه څه نه څه واجب خو پکې پاتې کېږي قال مخکې چې ویلزمه دا سجده سوه دي باندې لازمیږي زه ترک فعلا مسنونا چې کله داسې کار پرېږدي چې په سنت سره ثابت وي فعلا مسنونا دا معنی ده چې سنت کار باندې سنت باندې خو نه واجبېږي فعلا مسنونا أي الفعل وجب يا ثبت بالسنة كأنه أراد به فعلا واجبا فعلا مسنونا لتوي صاحبي قدر خمرادنا فعلا واجب داخل إلا أنه أراد بتسميته سنة خبدت سنة يتولي مسنونا يتولي دا زكا أن وجوبها بالسنة چې دا غشيان الوجوب په چی سره ثابت شوی دی حدیث سنت سره قال مختیش او ترک قراءة الفاتحه یا سړی شو کی قرات فاتحه پریدي په دې سره سجده سو سړي باندې واجبېږي لأنه واجب چې د فاتحه ویل واجب دی او القنوت په کې دا قنوت پریدي او تشهد یا تشهد اول یا اخر پریدي و تکبیرات العیدین یا د عید ول تکبیرونه پریدي زواید چې کم دي لأنها واجبات د ټول واجب شي اندي فإنه عليه السلام واجب عليهن یا عليها من غیر ترکها مره چې په مثلا په دغه شیانو مواظبت همیشوالی کړی دی پریخي نه دي او چې کوم شی باندې مواظبت وشي همیشوالی وشي وهي اماره الوجوب دا وجوب علامه وي او بل خبر دی ولی ان هدا د شیان د کوم تیر څه شو تضاف الى جميع الصلات دي ټول منځ ته نسبت کیږي د شګنوي چې قنوت الوتر قنوت الوتر یل چې د شګنی سو قنوت الركعه الثالثه هذا شي خلق وای کنه چې فاتحه الصلاه وتیل شي کنه تشهد الصلاه وتیل شي سیده تکبیرات الصلاه وتیل شي بل یو رکعت طرف ته اضافت نه کیږي ټول منځ طرف ته اضافت کیږي په دله ندینه پته اولګي د معلومه شدلت کنه من خصائص دا منځ شری خصائص او خصوصیات دي وذالک او د خصوصیات ولا شی خو شي سره خاص وي کنه نه دا اختصاص په چی شي کیږي بل وجوب سره شی واجب وي ثم ذکر التشهد ثم ذکر التشهد یا د تشهد لچ کوم لفظ ذکر کو چې او التشهد د تشهد نشي مراد يحتمل القاعده الاولى والثانيه والقراءه فيهما دي کې د دروړ احتمال ده لکه قاعده اولی ته کې نستلم واجب دي اخري کې نستل واجب دي کنه د شي ته دي کې دایلم واجب دي وكل ذلك واجب دا واجب دي وفيها سجده السهو وفيه سجده السهو ودي کې سجده السهو ده هو الصحيح ام ده صحیح خبره مخته خبره خی ولو جهر الامام فيما يخافت یا يخافت کوم ځکه امام سپټ ویلو الته کې په جهر باندې کې راتو کو یا فيما يخافت چې کوم ځکه پټ ویل شي په کې جوات وي او خافت فيما يجهر چې کوم ځکه جوات ویل شي پټ پکې وي تلزمه سجدتا السهو دی باندې دوی سجده سوي یعنی سجده سوا په لازم سجده سوي کې دوی سجدي لګول شي بس کنه در بن لازم شول لأن الجهر في موضعه والمخافته في موضعها من الواجبات جهر د جهر په ځای کې ویل او پټ ول کې رات په خپل پټ ځای کې ویل دا واجب شي اندي
ښه اوس دا خبره ته وایي چې حضرت صاحب دا خو ټیک ته چې پټ شی په جواد ځای کې دی یا جواد ته په پټ ځای کې وي دا د سره معلومه شي دا واجب شی دی خو څومره مقدار کې سړی وایي بیا پې سجده سوه لازمیږي نو واختلفت الروایت فی المقدار د مقدار متعلق روایتو کې اختلاف دی ولصح به صحیح خبره ده قدر ما تجوز به الصلاة فی الفصلین چې جهر کې دی وی پټ کې راته په پټه کې دی جواد کې راته وي دواړه فصلو کې نه دواړه صورتونو کې کنه دومره قرات دی وي دومره شی دی چې سره مونږ جایز کېږي دا داسې ووایه لکه تا چې کړلو ځان باندې د فاتحه وایه هغه سجده سوه دی واجب کړله او لږ شان دی جواته بنیل یا پټه بنیل دا خو معاف دي ولې دا لږ شي نه بچ کېدل ډېر مشکل دي ان الیسیر من الجهر والاخفاء لږ شان دی جواته او پټه بنویل لا يمكن الاحتراز عنه دین سړی وسه پرې نشي بچ کېدلی من حیث العاده من حیث العموم وان الکثیر ممکن او دا ډېر نه خو سړی بچ کېدلی شي که نه وما تصح به الصلاة او کوم شي سره چې مونږ جایز کېږي دومره تاوي دا خو کثیر ډېر مقدار شو غیر ان ذلك عنده آیة واحده هذا امام صاحب په نسبت د کثیر مقدار یو آیت دی چې آیت برابر وي عندهم ثلاث آیات او صاحبینو په نسبت 3 آیتونه دي وهذا في حق الامام دا د امام متعلق خبره کنه چې دی باندې بس سجده سوه لازمیږي دون منفرد خبره خو نشي ځکه چې اته اختیار د جهرن کې او که مخافتتن کې لکه مسخوتن مزد مثلا فجواتا پکې قرات کول شي پټن کول شي لان الجهر والمخافته من خصائص الجماعه د منځونو کې جواتا باندې قرات کول په پټه قرات کول دا خو د جمع منځ خصوصیت دی کنه سره ځان ته قرات کې ټول عمر په د ټول منځونو کې پټ کول شي او چې کوم جواد منځونه کې پټ کول شي کبه کې جهر کې بیا سیده قال مخته مسله خای چې د سجده سوی ولا مسله سره د سجده سوی لازمیږي که مقتدی ویلاړو امام پسې مقتدی بنی بیا لازمیږي ځکه دا مسله ده چې امام متابعت په ټولو شیانو کې دي ځان باندې لازم کړی دی نه ځکه سجده سوی په دې لازمیږي قال والسهو الامام يجب على المؤتم السجود امام هریدل یا غبن سجده سوی لازمیدل دا په د مقتدی بنی لازمي لتقرر السبب الموجب في حق الاصل چې کوم سبب دی خو ثابت شو متقرر شو کنه چې اتا باندې سجده سو واجبي هغه د حق اصل په حق ثابت شو څوک د امام ده د کوم دي تبع د مقتدی په حکم ثابت شو ولهذا يلزمه حكم الاقامه بنيه الامام ځکه که امام نیت کو د اقامت کنه نو مقتدی بم شي کې مغه اقامت لمز بکی ورپسې څه معنی نه قرآن مز ورپسې کوي فإن لم يسجد الامام لم يسجد المؤتم دې کا امام باندې سجده سور غلی او هغه ادا نه کړل کنه د شبکې د مقتدی به سجده سور نه کوي هغه نه ځکه لانه يسير مخالفا به مخالفت ګرځي امام سره مخالف شو وملتزم الاداء الا متابعا او دي ځان باندې شل لازم کړی چې زبر د امام متابعت کوم ځکه تنتلل نشي فإن سهل الامام لم يلزم الامام فإن سهل المؤتم لم يلزم الامام ولا المؤتم السجود دې کده مقتدینا هیر وشول نو خو مقتدی سم کې رات نه کې کنه لکه مثلا په ویترو کې شنو ویلي قنوت نه ویلي پاتې شو کنه هیر شو دې کې نه په امام باندې سجده سوال لازم نه په دې باندې لازم ده لانه لو سجد وحده کبه مقتدی ځان ته سجده کې چې ما نه خاصي قنوت پاتې د ځای کومه نه کان مخالفا للامام دا خو د امام مخالفت شولو ولو تابعه الامام کبدی پس امام متوجه شل تابع غاشری د ما زبیدر پس یو کما د سینه کې ګیان قالب الاصل طبعا بیا خدای امام نشو کړي بیا خدای مقتدی جوړ شو خمخت خبرې کوي ومن سها عن القاعده الاولى کوي سړی وغه هیرو شو اوله قاعده پاتې شو ثم تذكر به ولا رياض شو خو د سیادت یو کنه چې هو الى حاله القعود اقرب څنګه چې د اوله قاعده نه پاتېدو ټیم کې د خبره ده چې ما ته خو قاعده اوله رنه پاتې ده کنه یا خو مې کړی نه ده او د سیادت کې د چې زنګونونه کولو شوی نه دی پاتېدلو او ناستې ته نږدې ده سړی نه عادر واپس دي شي پسې ما خوا قاعده کېدی وتشهد تحیت دی وی او سجده سوی ضرورت ولا نشته لأن ما يقرب من الشيء يأخذ حكمه ځکه چې کوم شي ته نږدې دي ماوله حکم نیسي دا نږدېوالی کې چې شي ته ده کې نستلې ته نږدې ده کنه چې ناسته ګویا نو بس ځکه د سوی لکه ناسته ثم قيل بزن علماء چې يسجد للسهو سجده سو ځکه د تاخير کو کنه دا زر نه وناس ولا صح صحیح خبر ده انه لا يسجد دا بس د سونه کې کمای د لم يقوم لکه څنګه سو لاړ نه وي ما غلط کینه کول اوس بنه کې حق به د سیو چې دا د قاعده اولین را پاسې دوګنه او ویلاړوالی ته نږدې زنګونونه کول او شی صرف راغونی پاتې وو
نه بیا دې مه راوپس کېږي ځکه د داسې شو لکه دا اوس ولاړ ده ولو کان الى القیام اقرا که بیا وي لړوالي ته نږدې ولم یعود مه راوپس کېږي لانه کالقائم معنا معنوي طور باندې داسې شمارل شي لکه دا ولاړ دی ويزدد يساوي وروسته سجده سوی ده وکي لانه ترک الواجب دي واجب پرېږده او واجب یې پرېږدولو وانسان القاعدة الاخیرة کوي سړی د اخري قاعدې کې هېره شوله حتی قام الى الخامسه پنځم رکعت ته پاڅېدو رجع الى القاعدة قاعدې ته دې راوپس شي معلوم چې څو پورې د پنځم رکعت له سجده یې پکې نه وي میلاو کړي لأن فيه اصلاح صلاته په د کې نستلې کې راوپس کېدلې کې دې د منځه اصلاح کېږي منځ جوړېږي وامکن ذلك دا ممکن هم ده وته کنه راوپس شي لأن مدون الركعة بمحل الرفض څو پرې چې د پنځم رکعت یې پوره کړی نه د پرېږدولې په ځای دې پرېږدول پکار دي قال نه ځکه مخته چې والغى الخامسه د پنځم رکعت تی لغوه وګرځېده هېڅ شی نه شو لأنه رجع الى شيء محله قبلها چې د داسې شي ته راوپس شو که نه څه د هغه له محل د پنځم رکعت نه مخکې دغه څه شی دي قاعدې د راوپس شوه ده که نه قاعده د پنځم رکعت نه مخکې نه ده ولې د څلورم رکعت وله قاعده نه په یرتفظ پرېږدي یا په یرتفظ دا شی به پرېږدولی شي خاصه دار سهوی ها ضروري ده چې د سجده سهو کې لانه اخر واجبا چې دا پنځم رکعت ته کله پسېدلې سي رکوع سجده نه وکړي دي په دا قاعده اوله قاعده اخیره کې شر واستلی او تاخير واستلی وو هغه به دې د سکړیو چې د څلورم رکعت نه پاسېدو کنه پنځم رکعت ته جګ شو او پنځم رکعت د پاره سجده وکړه چې سجده دی وکړه کنه خو تا خدا شش موږ د پنځه رکعتیزه جوړ شو کنه په دې صورت کې کتا دا قاعده اخیره نه وکړي او د رسول مقدار برابره نه تا دا څلورم د څلور رکعت فرض مسله د نفل وګرځېدو بس ختم بیا به سر نه بل منځو کې او بیا به داسې چالو کې د پنځم رکعت سره شپږم رکعت هم میلاو کېده هسې خو کولی نه شي پنځم رکعت باندې سلام ته وکړي اول څلور رکعت خو به دې نفل شي او د پنځم رکعت خو به یوازې پاتې کېږي مذهب مطابق به یو رکعت نفل نه کېږي شپږم به هم میلاو کړي ورسره اوس همدا خبره که بیا دې داسې چل کړي حضرت صاحب چې د څلورم رکعت دپاره قاعدې ته ناست وو که نه قاعده یو د رسولو مقدار برابره ویلي وه هغه نه پت پنځم ته پاڅېدو دا خیال دا و لکه یارې زما د دریم رکعت دی ځکه پاڅېدلی وو خو دې ته دا خبره رایت نه شو چې دلې خو مې قاعده کړې ده او دې خو دا خیال لکه زه دریم رکعت کوم خو دا خو دلې پنځم جوړېدو که نه او د کومه قاعده یې کړې وه دې څه لکه دا مو اوله قاعده ده حالانکې هغه خو اوله نه وه اخري قاعده وه دې نه بعد وروسته ورته چې ها دا خو مې پنځم رکعت ده که نه اوس ورسې بیا شپږم میلاو کړي خو دا فرض مونځ یې وشو ولې څه دا اخري قاعدې کې ناست و د تحیاتو مقدار برابر او د رسولو مقدار برابر همدا خبره اوس مخته ښایي وإن قید الخامسه که د پنځم رکعت کې دي تړلي وه بسجدة سجده یې ورسره کړې وه بطل فرضه عندنا زمونږ مذهب مطابق د فرض مونځ ختم شو اوس خلاف للشافعي رحمه الله امام شافعي وغیره مالک صاحب په نه باطلېږي هغه وایي چې لأنه استحکم شروعه في النافله دې چې کله د پنځم رکعت ته پاڅېدو که نه دې د پنځم رکعت کې څه وشو دا کم شروع کېدل دا مضبوط شولو صحیح ده او دلې خو فرض پوره کړي دي فرض به بدل شي قبل اکمال ارکان المکتوبه او د فرض منځوله ارکان یې پوره کړي نه دي فمن ضرورته او د دواړو کې هم منافات ته به فرض نه بل کې دې ضرورت د دې لپاره ضروري د خروج عن الفرض د فرض نه وتله وه وهذا لأن الركعة بسجدة واحدة صلاة حقيقة چې کم مونځ سړی په یوه رکعت سره څه وکړي یا یو رکعت چې کم مونځ د سجدې سره میلاو دا حقیقتا مونځ ده که نه حیث یحنس بها فی یمینه ځکه که یو سړي قسم خوړلی چې لا یصلي زه مونځ نه کوم دې درشي ته مونځ وکړو دې سره خانیسېږي نو ځکه هغه وایي چې دې وله د مونځ باطل نه شولو او موږ په نسبت څه شولو باطل شولو لأنه استحکم شروع په نافله څه دا کله پنځم رکعت ته پاڅېدو دي خو بیا څه شول په د نفله کې شروع برابره شوله که نه او دلې فرض له ارکان یې نه پوره کړي او دې خبره ده چې دا د فرض نه وځي او دا هله کېدلی شي څه شي دا فرض ختم شي وتحولت صلاته نفلا عند ابي حنيفه وابي يوسف رحمهم الله شیخین حضرات وایي چې دې کله د پنځم رکعت وکړو او دې قاعده اخري نه وکړي که نه دې ول اوس د ټول مونځ نفل وګرځېدو خلافا لمحمد رحمه الله على ممره امام محمد وایي چې نه مونځ یې نفل ته نه شو بدل سیده او د اصل مونځ یې نه شو خراب بیا مخته ځي زموږ حضرات فیضم الیها رکعة سادسه دې ته بیا شپږم رکعت هم ورمیلاو کړي ولو لم یزم که بیا چې ورمیلاو نه کړي لشه علیه دې باندې بیا چې شي سجدې مجلس شیان نه راځي که نه لأنه مظنون دا خو په خپل ګمان کې دا خیال کوي
چې ګویا لکه زه د چیشه کومه د پنځم رکعت دا څلورم ګڼي ځکه خو ته پڅېدله ده که نه دي دا خیال لکه زه د 2 رکعته مو وکړلو چې دا قاعده مو کړې ده نه کې دا خو دې قاعده اخري ځای و په د دې خیال کېده لکه زه د څلورم رکعت ته پڅېدلی حالانکې دا خو پنځم په خپل ژوند کې او مظنون سړی وي انده شی ته ثم انما يبطل فرضه بوضع الجبهة النبي سبحانه الله مخکې دا خبره ته وکړه حضرت صاحب دې څلور رکعته فرض مونځ کړی و که نه پنځم رکعت ته پڅېدلی و اوس د پنځم رکعت ته چې کله دا پڅېدلی ده کله د دې وله دا فرض بطیلېږي چې د پنځم رکعت سجدې ته څنګه لوړ شي ټنډه یې ولګوله دې سره دې وله دا فرض مونځ باطل شو که چیش سره امام ابو یوسف صاحب وایي چې ثم انما يبطل فرضه بوضع الجبهة عند ابي یوسف رحمه الله څنګه چې ټنډه کېدوله که نه سجدې دپاره بس دې د فرض مونځ لاړو نفل بدل شو لأنه سجود کاملا دا مکمله سجده ده دوی د خو د مونځ یېره شي او په دې سره رکعت پوره کېږي چې ټنډه کېدی وعند محمد رحمه الله امام محمد چې نه برفعه چې څنګه سر اوچت کړي د سجدې نه که نه هله به ومومي چې دا فرض مونځ ختم شو او دا خبره صحیح ده ځکه لأن تمام الشیء بآخره شی خو هله پوره کېږي چې د آخر یې وشي چې دې سره سجده یې پوره شوي نه ده رپسېدل نه د شی آخر ته نه ده رسېدله وهو الرفع هغه رجه کېدل دي ولم یصح مع الحدث که دې حالات کې څه کړي دي حدث مدث شوی وي یا یو سړی د حدثو طرف پېښ شوی سجدې نه ورپسېدل دې مونځ به دی نه صحیح کېږي که نه ښه د ثمره اختلاف به څنګه جوتېږي و ثمرة الاختلاف به جوتېږي تظهر فی مفاق صورت کې اذا سبقه الحدث فی السجود چې کله د سجدې حالت کې ورته شی رپېښه شي بیا اودسۍ رپېښه شي په پنځم رکعت کې بنا عند محمد رحمه الله امام محمد صاحب یې چې سجدې کې ورته بیا اودسۍ رپېښه شوي وه دا سړی دله چې د سجده خې نه کېږي که نه ځکه دې کې خو بیا اودسه شوه ده یا خو پوره شوي نه ده رجک نه ده شوه دا د لاړ شي اودس ته وکړي بیا د اندیزې نه سجده پوره کړي بنا دا بنا کول شي ځکه سر اوچتول سره د حدثه پنځم رکعت سجدې وله ده نه صحیح کېږي خلافا لابي یوسف رحم الله امام یوسف صاحب چې نه بس ضرورت ته نشته د بنا کولی ځکه دې وله څنګه د ټنډه څه کېدول چې دې سره دې رکعت پوره شو چې وشو ښه دا خو دې صورت مسله یې درته وښیله که نه سړی په څلورم رکعت کې د قاعدې اخري دپاره ناست نه و پنځم ته پاڅېدلی و او سجده یې وکړه اوس درته هغه صورت ښایي چې سړي څلورم رکعت نه بعد قاعده یې اخیره یې کړې وه بیا پنځم ته راپاڅېدو په دې سوچ کې و لکه زه په د دریم رکعت کې اخته یم حالانکه خو پنځم رکعت جوړېدو که نه اوس د دې وله د مونځ فرض هم صحیح شولو نفل به صحیح کېږي ښه شپېږم رکعتو سره میلاو کړي ولو قاعد فی الرابعة که بیا د څلورم رکعت کې ناست و قاعدې دپاره ثم قام هغه نه بعد پاڅېدو د خیال لکه زه دریم رکعت کې یم حالانکې پنځم کې و ولم یسلم سلام نه و کړی ښه که نه عاد الی القاعدة قاعدې ته در واپس شي لم یسجد للخامسة څو پورې پنځم ته دې سجده نه وي کړې واپس دې شي وسلم سلام دې بیا ته وکړي سجدې نه بعد یعنې سجده سوه دې وکړي لأن التسلیم فی حالة القیام غیر مشروع په ولاړې باندې سلامونه ماته وایي ځکه دا ولاړې حالت کې سلامونه نه دي مشروع کیدی نه وته وامکنه الاقامه على وجهه بالقعود په خپل طریقې سره دې ته د سلام قیم کول ممکن دي کنه کیدی نه وته به سلام تاو کی لأن ما دون الركعه چې دا پنځم رکعت ته پسېدلې دي خیر د سجده خیانه د کړي وته کنه چې د رکعت نه کوم کم منسوي به محل رب زیاده پرې دول په ځای کې پرې دول پکار دي خاکه به د سیو شي د قاعده اخیرم کړي و خو د پنځم رکعت له سجده یې وکړه اوس خو بل د پنځم رکعت خو نشي ختمولای کنه دې لپاره یو بلم ورملو کې د 2 رکعت ته نفل جوړ شي وان قید الخامسه بسجده کبه سجده وته کړی وي ثم تذکر به وتر شي وای د خو پنځم رکعت ته نظم الیه رکعه اخرى شپږم رکعت سره جوړ کی میلاو دي کی وتم فرضه فرض مسخیاسی پر شو ځکه دی په ذمه باندې صرف چې شپاتی وو څلورم رکعت نه بعد دی خو قاعده سي کړی دی باندې صرف سلام پاتې و سلام کی صرف تاخير راوصل د 2 رکعاتو منځ کې ور منډلې په وجه هغه د پر بسل د سو سره پوږي لأن الباقي دي من شپاتی اصابه لفظ السلام چې السلام علیکم خیګاس طرف ته کړی و هي واجبه نو سلام تو ولم واجب دي کنه و انما يزم اليها اخرى د شپږم رکعت وسره ځکه ملي دویم چې دا شش 2 رکعات شي لتسير الركعتان نفلا چې د سلور نه بعد 2 رکعات او نفل جوړ شي لأن رکعت الواحد لا تجزيه لا رکعات کیږي لنهيه عليه السلام عن البتيره چې د سیم منځنه په مثلا منه پر مل شي رکعات لکه بتيره منه کټ دم مقطوع الذنب چې شي لکه کټي نو رکعات مونږ نه کیږي خو بیا د سیڅوګ نشي کړی نه کوي سړی د سی چارجی سی به
ما خو د ماسپښین منځ کې څلورم رکعت قاعده کړي او فرض منځ کنه بیا راپاسېدم ما خیال ونه دوه رکعته مې ورپسې نه بلو کو آیا دا دوه رکعته زما د ماسپښین نه بعد د دوه رکعته سنتو ځای نیول شي که نشي نیول دی چې دا نشي نیولی ثم لا تنوبانې بیا د دوه رکعته نه بلون شي دي د فرض سره په یو ځای کړي که نه دا نایب نه جوړېږي ځای نشي نیولی سنت الظهر د ظهر دو سنتو هو صحیح هم دا غوره خبر لأن المواظبة عليه بتحریمة مبتدعه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په د دوه رکعتو باندې بیله تحریمي سره مواظبت او همیشوالی راغلی ځکه به دا بیله کوي یوه خبره شته ده چې آخر کې به دا سړی چې کله د دوه رکعته نفلونه مو سره پوره کړي بیا به سجده سوه کړي هغه نه بعد به سلامتا وکړي ویزود الاساوي بیا سجده سوه وکړي استحسانا دا د مذهب محمد بني خبره ده استحسانا دی وکړي لتمکن النقصان فی الفرض چې دوی په د فرض منځ کې نقصان راوستلی دی بالخروج په وتلې سره یعنې دا خو اوس د منځه نه وځي خو لا علی الوجه المسنون مسنون طریقې سره خو د منځه نه وځي که نه ځکه مسنون طریقه څه وه چې دا د منځه نه وتله وه سره د سلامه او دوی خو داسې نه و کړي هغه ټایم کې وفي النفل او دا لنفلو کې دا ور داخل شو ځکه چې دې څلورم رکعت نه بعد چې پاسې د نفلونو کې ور شروع نه شو که څه دا خو بې طریقې ور نه وتله طریقه څه وه چې دې ته بېله تحریمات تړلي وه دا خو د فرضونه ور نه وتلو وفي النفل بالدخول نافل ته دا ورنوتله د لا علی الوجه المسنون په طریقې د سنت نه بلکې په خلاف د سنت خاکه به داسې وشي چې یو سړی د عمده پنځم رکعت یې څه کړلو بیا ور مات کړل ور ختم یې کړو آیا دې باندې بیا د دغو دوه رکعتونو قضا شته دا خو نفل ته ولاړو که نه نفل خو په شروع کول لازمیږي نو وایي چې دا پې نه لازمیږي ولې دا په خپل خیال کې داسې و دې لکه سوچ و ګمان چې لکه زه د دریم رکعت کوم الله دا خو پنځم و که نه او کم شي چې په ژوند کې واجب نه وي خو دا خیال نه و چې ځان باندې شیان واجبوم یا نفل کوم سره نفل سوچ و نه د خو رسته ورته پته ولګېده ولو قطعها که دې د پنځم رکعت ورکټ کړل لم یلزمه القضا دې باندې قضا نه لازمیږي زفر صاحب په نس لازمیږي وغیره لانه مظنون چې دا په خپل ژوند کې څه دی ګمان کوونکی و ولو خاموش دا خبره مخته حضرت صاحب یو سړی و ځان ته داسې فرض مونځ کولو څلور رکعته که نه دې خو دا قاعده اخیره کړې وه خو د پسېدل او پنځم رکعت ته دې دا خیال لکه زه دریم رکعت کوم او په داسې ټیم کې یو سړی ورپسې ودرېدو لکه د امام شافعي صاحب مذهب والا خلک درپسې ودرېږي که نه منځه ته نو دا اوس چې د شپږ رکعته مونځ دا کوي امام محمد صاحب په نسب باندې او د شیخینو په نسب باندې خو دا دوه رکعته به مونځ کوي که نه نو دې کې څه کېږي څه د مقتدي باندې فرق غورځي که نه غورځي وغیره همدا خبرې ښیي ولو اقتدا به انسان فیهما که دغو دوو رکعتو کې دې پسې چا بیا اقتدا وکړه د اخري دوه د څه جوړوي نفل ولا یصلي ستا عند محمد رحمه الله امام خصیب په نزا شپږ رکعته بیا کوي لأن المؤدب بهذه التحریم ځکه چې د کم شی دې کړی په دې تحریم سره داسې لکه صلات واحده ده وعندهما رکعتین او دا باندې وعندهما رکعتین او د شیخینو په نسبت کې دوه رکعته وکړي لانه استحکم خروج عن الفرض دا سره خو د فرض نه راوتله ده که نه ایدي ولا خو تحریمه کړ شوي وه ځکه چې نفلو کې څو شروع شو پنځم رکعت کې ایدي د خروج مضبوط شوه ده دا په چې کې داخل شوی داسې وایي لکه نفلو کې نه وتله ده شپږ رکعته بیا مه کوي صرف دوه وکړي ولو افسده المقتدي که بیا مقتدي اندغه لمونځ موت کړلو لا قضا علیه هغه باندې بیا قضا نشته ده عند محمد رحمه الله اعتبارا بالامام امام باندې کیس کې لکه څنګه امام باندې ژوند دی وجې نه څه نه و قضا نه و دې باندې بنئ وعند ابي یوسف رحمه الله دلته ابو یوسف ټاکلی کله خو مراد نه شیخین دی وعند الشیخین شیخینو په نسبت یک زی رکعتین سره دوه رکعتو قضا درولي لان السقوط بعارض هلته کې موږ ویل چې دې نه دا شی سکیتېږي خو د عارض دی وجې نه و که نه یخص الامام دا امام سره خاص ته دغه خبره مقتدي طرف ته نه متعدي کیږي مقتدي سره دي تعلق نشته قال مخته مسله وایي ومن صلى رکعتین تطوعا سړی اخته وکنه دوه رکعته نفل لمونځ کولو فسها فیهما هغې کې تېنه هیره وشوله وسجد للسهو سجده شته وکړه ثم رد یصلي اخرین بیا پکې غواړي چې دوه رکعته نور پکې ورمیلاو کړي ثم رد ان یصلي اخرین لم یبني نه بنا نشي کولی لأن السجود یبطلو چې د کومه سجده دې کړې که نه دا باطلېږي لوقوعه په وسط صلات دا خو منځ کې راځي که نه تا خو دوه رکعتو کې دپاره سجده سوی نه وه کړې که څه د دوه رکعته نور ورپسې میلوي د سجده سوی خو د بیا نه وشوه ویلې سجده سوی ځای کوم یو د اخر کې به کوي سجده سوی اخر کې وبسل شي بخلاف المسافر یا په مسافر خلاف یعنی خلاف د مسافر مثلا مسافر سره د سجده للسهو هغه لکه اول دوه رکعته کړي وو که نه دوه رکعتو اخر کې سجده سوی وکړه
او مسافر باندې خاصیات 2 رکعته وي کنه سجده سهو دی وکړه دی خیل سمو خاصیات او اخیری المز د نور خونه کوي خو چال د سیوا شو سمانس کې دی اقامت ولا نیت وکړو اوس د مخ ته بنا کول شربنه ویلې کدا بنا سونه کی کنه دی ول به مونږه خرابېږي ټول سمنه ول اقامت هغه نه بعد شو هغه اقامت ول نه ته کو خیس یبني د به بنا کول شي په دې د خریمه بني لکه دا سیویا گویا اقامت ته وجه دی باندې سالور رکعات مونږ راغللو لانه لم یبني کدا بنا ونه کی نتابت الجميع والصلاه دینه به ټول مونږ خرابېږي او ټول المنځ خرابېدل نه دا بهتره خایا دا خبره بهتر د سوي شوي بتیل شي د ټول مونږ ما بتیلیږي ومع هذا سره د دین لو ادى کای سړي د نفلونو ادا کړل صحه د مونږ نفلونو صحیح کېږي لبقای تحریمای بکی پاتې د ویبتلو سجود ساوي کوم سر د سوي کړي د خاتم شول هو صحیح هم دا غوره خبره صحیح خبره ده ومن سلم خوز د خبره ده شی سړای ده هغه بن سر د سوا واکنه خو دي تروي ده نو سمو بنشته سلامي واړولو هغه نه بعد شو شولو یو سړای دی پسې داخل شو د المنځنه بعد که امام د سجده سو کړی وي نه دا سړی خو به دې سره داخل شمرل شي صحیح ده که نه وي کړی بیا داخل نشي شمرل د شیخینو خبره امام محمد صاحبي که یو سړی دی پسې نو اتل المنځ کې امام سجده سو کړی کنه دا سړی شده المنځ کې شمرل شي د بل سړی ولا نو اتل دی پسې صحیح دی ویلې ځکه چې کوم سړی بن سجده سو څور پوتی وي دیغه ولا سلام توول دا سړی د المنځنه نه وبوسي ځکه چې د سور غلېندې ته پاره سلمانځ کې کوم نقصان د غو سره پورا شي نه دا خود سوي سلمانځ مانس کې د یا کنه سلمانځ مانس کې د تحریمای بکی ده نه تلفیم کولې شي وسم دا خبرې کوم سلم کوي سلام واړه ول منځ اخر کې ولې سجده ساوي دی بن خاصه د سوا پوتي وکنه فدخل رجل في صلاه بل سر دی په سلمانځ کې ورنو طلبه د تسلیم سلام نه بعد فإن سجد الامام کله امام اوله کې سجده سو کړي وکنه داخل به خود داخل شمرل شي و الا فلا کني بنش شمرل یعنی که سجده سو نه کړي وهذا عند خنيفه ابي يوسف رحمه الله د شيخين مسله وقال محمد رحمه الله امام محمد سبي هو داخل دا منځ کې داخل شمرل شي سجد الامام ولم يسجد امام سجده کړي وکنه کړي لان عنده سلام من عليه سهو امام محمد سے پنځ باندې د هغه سړی ولا سلام توول څنګه بنیا سجده سوا پاتې د کړي نه د لا یخرجه عن الصلاه دي سلام باندې د المنځنه نور وزي نه وباسي ولی اصلا هیڅ کله انها وجبت جبرا للنقصان سجده سوا خندي د پر سړی باندې واجب د سمانځ کې کوم نقصان د هغه ولا پرواله وشي فلا بد نه دا ضروری ده یکونه په احرام صلات صدا سره د المنځ ولا حرمت کې دا وسپري یا خو وسپري المنځ مانځ کې د خراب نه ده شوا ایدا ستلفی خوشي تلفی ال کې دل شي سدی ول شي تحریما بقي وي وعندهم يخرجه او د شیخین حضرت سنا السلام سره سره د المنځنه وزي سیدا سوزي على سبيل توقف بدل توقف تورکی سمانا توقف تورکی یعنی دا غو ګور کسه د سوي د روپا شو خټی ته کنه شو روپس بس منځي دي خاتم شو د بل سړی له دخوله نشو سي لانه محلل في نفسي دا سلام تول د پخپل بني شای حللوي تو تل منځنه بعد کوم کرونه ته جایز شو ها وانما لا يعمل هذا سلام ور پر اعمال لکی صدا د المنځنو بسیله حاجته سديدي سړی حاجات یا پوت د اله ادای سده سويتا خصوصا سجده سو نه کوي نزدک مویس سلامه وس اعمال وکړلو د المنځنو وتلو فلا يظهر نداغه اعمال نه جوتیږي دون حدث سجده سوي نه بغیر فلا يظهر شي معنا مراد نه فلا يظهر څه معنا یعنی عدم العمل به نه جوتیږي دونه د سجده سوي نه بغیر خو څه کله دا سړی سجده سوي ته نشور واپس نه کوي خېدی معنا د سدي ته حاجت نه پوتې کنه ځکه دی بل سړی له دخلي دل نه سي کیږي ولا حاجته به حاجت نه پتی کیږي علی اعتبار عدم العود صدا المنذر واپس نشي ويظهر الاختلاف في هذا بدغه مساله کې اختلاف ال جوتیږي په دې مساله کې جوتیږي انده شته و په انتقاض طهارت بالقهقهه سړی شو کی قهقهه و کی اثر او داس موت شي و تغیر الفرض عمده شته شو شي فرض بدل شي بنیت الاقامت اقامت ول نصر په حاصل ال په عمدي آلات کې مختی ومن سلم کوي سړي سلام تاو کې یرید وکړه صلات دی مقصد د ځل منځنه وزن منځ کټ کوي به خدای وعليه سهو دی من سجده سوا پاتې او په عليه یسجد لسهو وز بده شو کې سجده سوا دی به سلام د سوي تو کړی کنه را وګر ز واپس سجده سوا کا تحیت او محیت وای بیا سلام دکا لان هذا السلام غیر قاطع عندي سلام سره تول منځ نه خرابي کټ شو نه ده
ونیته تغییر للمشروع دا نیت دی کړه دا دی مشروع شول شي کې تغییر کې فلغت نه دا نیت ششول لغو شولو ومن شک فی صلاتی کې وسړی ته منځ کې دا شک شلو په لمې درې دا پاته وته اوسنه لګي سلاسن سول لسه دي درې رکوته کړي امر باندې کڅالور رکوته کله کله سړی منځ کې شک ته راځي کنه سمو درې شو کڅالور شو که اول عمر کې دا خبر او ترفیق او به د سار نه منځ کې وذلك اول ما عرض له او دا خبرې ته اوله کې پیښ شو عادت نه و مخکنه استأنف سر نه منځ بروګرځي قول علیه السلام په امر سم دا ارشاد دا اذا شک احد بصلاتی کسړی ته منځ کې شک شي لګ لګ ارتلل او صوت نه ارتلل انه کم سول سدي سوره منځ کړه د سیالات کې فليستقبل الصلاه دا به موږ سره نه رګرځي ځکه دې ته سم اصلا نشته خو کایو سړی ته بار بار شکونه پېخي دي طبيعت یې سره نه منځ نه کده خو په تکلیف کې وغورځي ناغه بیا بنا کول شي کوم شي باندې رای قالب روغ لمغور رکعتونه د وشمري وان كان يعرض له كثير کبدي د شاک ډیر ډیر را پېخیدلو بنا على اکبر رأيه کوم دی اکبر رأی د کوم دی ځوان غالب د اغلب ځوانه اغلب رأيه کوم دی غالب رأی د مثلا دی شاشه دریم کړي کسلم کړي بس کوم دی ډیر ګومان یې دریم کړي بس د درې وشمره د سلرام ور بسې واکا نه غالب رأی پسې بسې قول علیه السلام من شک فی صلاته فليتحرى الصواب کوم جهه الصواب هغه باندې د سوچ وکي بس ماشه ته دی وکي ها وإن لم يكن له رأي كبدي تد ځوان غالب نه حاصل د سوچي په لګ وکو نه بنا علی اليقین یقین باندې د بنا وکي بنا څه د یقین ولا هغه د دې د سوچ شری مدری کړي کدوا کړي خود دوا خاص یقین دي خود دریم کې شاکی کنه چې د کوم یقیني د اندی باندې ورواته دریم ور پسې وکا لقوله علیه السلام من شک فی صلاته ایسه ته منځ کې شک شو په لمه درې دا پاته وته نه لګي صلاه سلم اربعا سدي درې کړي کڅلور م کړي دي بنا علی الاقل کام باندې د بنا کې هغه یقیني ده والاستقبال بالسلام اولا به سلام سره سلام متسارنه کول شدي دا بهتره خبره لانه عرف محللا د سلام په جندل شي د مزنه سره وباسي للی دون الكلام په کلام سره د شمه کوي استقبال ما کوي د المنزل سیده ذکر د شده مفسد ده ومجرد النیه تلغو بدیکم کنیات کړي کنه هغه ختمی کی څه پیدا نه کی وعند البناء على الاقل بګه کله کوم سړی بنا علی الاقل څه وکي لکه دی شاک اوس مو دوا کړي کدرې کړي دي کې به د دوه باندې دریا مروا تړلو دي کې بیا دا سړی په هغه راکوت باندې قاعده کوي چې دي ته دا وهم کېدای شي زمو اوله قاعده وخمونه پاتې شي و یا مخيري قاعده وکړه قاعده دي څه نه وکړله کېدای شي موږ سره ونه شي نه ځکه چې وعند البناء علی الاقل دي چې کله په درو راکوتو کې کوم کام راکوت څه ده یا څلورو کې بنای پکړی او یقعد په کل موضع اغه ځای کې به دا قاعده تکینی یا اغه رکعات نه بعد سدی د اخیول لکه دایم دویام د سلورام ده یتوهم سدی توهم اخر صلاته چې د مود اخر المزد اوله قاعده ده دا زګد د سیوګي کایله سیره تارکن فرض القعده صدا پارس قاعده پرې نه دي کني به سره مزنه کېږي دې څه قاعده وکړه خیر ده ورسره کدي رکعات زیاتی راشي خیر ده والله اعلم بالصواب